بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه رشید افاق په پروګرام روغ صحت کې تاسو ته هرکلی ویم. هیله لرم چې روغ جوړ ښه تکړه او سلامت به یې. دا وخت موږ په تخبیي کې ولاړ یو. په تخبیي کې په هغه هسپتال کې ولاړ یو د کم نوم چې سعید عادل هومیوپیتھک هسپتال دی. دا هسپتال مین چې کم د ملکن د سوات روډ دی د تخبیي نه په دې هسپتال په دې لاره کې راځي. په دې هسپتال ته مونږ یو څو ځله راغلو. همدا د خیبر د شیشې د لارې تاسو ته مختلف مریضانو سره خبرې اترې کوو. تاسو ته د علاج سهولیات دلته کم ورکول کیږي په هغې باندې خبرې اترې کوو. او دې نه ما سوا مونږ د دوی د سټاف د کسانو سره، مونږ د دوی د ډاکټرانو سره، مونږ د دوی چې کم نور سټاف چې د هغوی سره خبرې اترې کوو. او بیا تاسو ته دا په ګوته کوو چې دلته د څومره بیماریانو د کمو بیماریانو علاج کیږي، څنګه یې کیږي، تشخیص یې څنګه کیږي. او دې نه ما سوا به زه تاسو ته وایم چې تخبیي ډېر وړوکی غوندې ځای دی، خو په دې وړوکي غوندې ځای کې دوی چې څومره لوی هسپتال جوړ کړی دی، څومره لوی او په غټه سویا باندې په غټه سطح باندې دوی د علاج سهولیات خلکو ته ورکوي. یقینا چې دا ډېره د تعجب خبره ده او دا هم ده چې دا ډېره قابل احترام او قابل فخر خبره ده. ولې چې زمونږ صوبایي کیپیټل چې سرخار پېښور ورته وایي، په هغې کې هم اکثره په داسې غټو او لویو پرایویټ هسپتالونو کې دومره سهولیات نشته لکه څومره یې چې دلته دې خلکو ته د دې هسپتال انتظامیه ورکوي. موږ به خبره اترې کوو دلته د مریضانو سره، د دې سټاف د کسانو سره، د ډاکټرانو سره، د دې هسپتال د مالک سره. زه به تاسو ته دا هم ووایم چې په دې هسپتال کې نه صرف دا چې هغه مریضان موجود دي کم چې دلته نږدې د تخبیي نه راځي یا د مردان نه راځي یا د چرسدې نه راځي، بلکې دې هسپتال ته د ملکن د سر نه راواخله تر جنوبي اضلاع او د جنوبي اضلاع نه راواخله تر کوټې بلوچستان پورې مریضان دلته راځي. او بیا د مریضانو وینا ده چې دوی دلته شفایاب هم شي، الله تعالی شفا هم ورکړي. یقینا چې شفا ورکول د الله تعالی د ذات سره تړلي دي، خو بیا هم دا هم یو اټل حقیقت دی چې الله تعالی مسبب الاسباب دی، نو سبب هغه جوړوي. بیا هغه د هغه مرضي ده چې دا خدمت دا سلا دی چاته ورکوي، دا خدمت دی د چا نه اخلي. نو فی الحال خو چې مونږ دلته د مریضانو سره خبرې اترې کله هم کړي دي، نو دلته د مریضانو دا وینا وي چې دوی چې کله هم د هسپتال ته راغلي دي په دویم دریم ځل باندې دوی ټیک شوي دي، د دوی بیماري ختمه شوې ده، د دوی درد کم شوی دی، د دوی تکلیف کم شوی دی، د دوی هغه آهونه هغه فریادونه کم شوي دي کوم به چې دوی د بیمارۍ د وجې وړاندې کول. نو راځئ نن تاسو هم وګورئ، خپله یې وګورئ چې آیا دا رښتیا دي، آیا مریضان رښتیا شفایاب کیږي، آیا مریضان رښتیا مطمئن دي. راځئ خبرې کوو د مریضانو سره، هغې نه پس به بیا خبرې کوو د سټاف د کسانو سره. راځئ. سره خبره اترې کوو. حاجي صاحب السلام علیکم او ستړی ما شئ. زموږ پروګرام روغ صحت کې تاسو ته هرکلی وایو. د کوم ځای نه راغلی او نوم دې څه دی؟ د فارمولو نه شمین خالمي نوم دی. د فارمولو نه راغلی یم، دا مې لومبی ځل دی. نو چا درته ویلي وو چې دلته داسې هسپتال دی او داسې علاج پکې؟ تاسو د پروګرام یې په ټي وي کوتو، نو د دې په ذریعه باندې مې دا لار چې کوم دی نو مونږ ته راغلی یم. تاسو په چمګاون کې نور هم داسې شته چې مخکې خلک راغلي وو دلته نه علاج کړی دی؟ نه دی راغلی جي. دا لومبی ځل چې زه دلته رالم نه، ستاسو پروګرام مې اورېدو. او دا راته ووایه چې څه کاروبار کوئ؟ بس زمینداری کار کوو جي. نو او بیماری دې څه ده، څه تکلیف دی؟ ما ته صرف د خپو لږ تکلیف دی، ناسته پاسته کې. او ګرځېدو کې تکلیف نشته، او ناسته پاسته کې راته لږ تکلیف دی. نن د علاج ډاکټر ماکټر سره ولیدل؟ لا لیدل یې لمبر مې اخیستی دی، دا لمبر انتظار کوو جي. بس ښه خبره ده، مهرباني مننه. السلام علیکم. څه څنګه یې؟ ښه جوړ یې؟ نوم دې څه دی؟ حبیب خان جی. حبیب خان. څومره ښکلی نوم دی. د کوم ځای؟ د هرچند نه راغلی یم جی. هرچند نه راغلی. نو دا د سیم ځل دی چې راغلی؟ دا لومبی ځل دی سر. لومبی ځل دی. چا درته ویلي وو چې داسې هسپتال دلته ورشه؟ دا په دې ریډیو باندې د پروګرامونه هم سید عادل صاحب اورېدل، نو بس نن دې خوا رایلو. او څه تکلیف دی درته؟ دا په دې تریخي کې کاڼې دی جي د وزن وړو.
ها تریخي کې د چکانه د مخ کې چا ډاکټر درته ویلي و چرته هسپتال ته لاړ وې بس ګاونډ کې یو زنانه وه د هغې دغه شی علاج شی و نو هغې راته ویلي دلته علاج شوی و دلته شی و جي هغې هم د تریخي مسله وه د تریخي مسله وایي دا سیم ستاسو په شان مسله یې وه او جی بالکل نو دلته راغلی و بیا علاج شوی و او دلته راغلی و انشاءالله هغې علاج شی و ښه شی وه نو بس نن موږ هم رالو بس الله تعالی دې تاسو ته هم شفا درکړي امین امین موږ الله به دعاګانې درته کوو الله هم خوشحاله که جی بالکل صحیح دی بالکل مهرباني مننه السلام علیکم کاکا څنګه یې ښې جوړ یې ټیک ټاک یې خیر خیریت دی او نوم دې څه دی کم ځای نه راغلی زه خو د چوټۍ نه راغلی یم. او نوم دې څه دی دا محمد صدا محمد نو څه تکلیف دی درته یاره په دې کونډو مې درد دی او بس که هلته یو درګۍ کې یو کس ته هغه راغلی چیټ راکوي دلته کس ته زه هسپتال لاړ شوله بس نن راغلی یم زه. او نو ته وایې چې دلته چې راشو نو علاج به دې وشي د خیره سره نو اوس یو ټیسټ یې وکړ سره وکړه خو دوی راکوي نو پته به لګي بیا. مخکې هم ستاسو په چمګاون کې داسې څوک و چې دلته راغلي وي بیا علاج شي یاره درګۍ کې کس راته وایي چې مونږ دلته تللی یم خو هغه چیټ راکړی دی هغه به وایي چې زه ټیک شوی یم او ته هم ورشه او تم لاړ شه دغه خبره یې کوله. بس او بس الله تعالی دې تاسو ته شفا الله درکړي پاک دې خوشحاله کړه. حاجي صاحب السلام علیکم څنګه یې ښې نوم دې څه دی د کوم ځای نه راغلی کوټ ټوټې نه راغلی یم او نوم مې عمر بادشاه دی او هلته کې ګاونډ کې هلته یو سړي ویلي وي چې لکه دلته کې هسپتال دی چې د ګنجي هسپتال سره نو هلته به لاړ شي هلته کې ښه علاج کېږي په زنګنانو مې درد دی نو نن راغلی پیر ځل مې علاج وکړه او دوی به خورم نو پته به لګي انشاءالله. او چا درته ویلي و چې یار هلته ورشه نو علاج به دې وشي او دا هلته کې یو سړي علاج کړی و او هغه وی چې علاج به دې وشي او انشاءالله چې زه به څه ګزاره کوم ښه یم نو زه هم په هغه ترو باندې راغلی یم. مونږ هم ډېر کسان دلته وینو چې هغه علاج شوي وي او دلته چې راشي بیا هغې نه پس نورو خلکو ته هم وایي او وایي چې یاره مونږ ټیک شوي یو موږ هم انشاءالله د خیر ځای امید هم چې ټیک به شو انشاءالله. بس الله تعالی دې شفا درکړي. امین امین امین. ته زوره څنګه یې ښې جوړې خیر دی امن د کوم ځای نه راغلی نوم دې څه دی نو ثوابۍ نه راغلی سلیم مې نوم دی. سلیم خو په ثوابۍ کې یو کلی هم دی غالبا شته دی که نه سلیم په نوم باندې خان دی جی بالکل. نو دا راته ووایه چې څه تکلیف دی درته تا ته مړه ته خو ځوان سړی زما الرجي مسله ده جی دا دویم ځل دی راغلی یم الحمدلله ګزاره شوې ده او جی دا د دویم ځل دی الرجي خو قسمه قسمه وي څه تکلیف وي درته الرجي دا او د دوړې نه راته لګي او جی نو دوی چې څه ټوپ موپ څه علاج ملاج وکړو اوس څه فرق شوی دی ګزاره یې کړله جی اوس څه درته وایي چې سویم ځل بیا به څو ځله راځي اوس راغلی یم جی نمبر مې لا نه دی راغلی او جی او فرق ته شوی دی فرق ته شوی دی ګزاره شوې ده جی. چا درته ویلي و اول ځل چې دلته راتلې په ریډیو باندې موږ د دوی پروګرام اورېدلی و او جی بیا تا ووایي چې ورشه او جی په خپله ته راغلی څه کاروبار کوې بس هېڅ نشته یوزګار یو نو څه خو بیا هم سړی چېرته ځمکه مکه وکري مړه نشته بالکل یوزګار یو بس څه نشته. ته مهرباني سلیم خان السلام علیکم کاکا څنګه یې ښې جوړې خیر دی. نوم دې څه دی کاکا ښایسته رحمان. ښایسته رحمان د دې علاقې خلکو کې څه کمال دی یار دومره ښکلي ښکلي نومونه ښایسته رحمان څومره ښکلي نوم یې در باندې ایښی دی موږ سره هم یو ښایسته رحمان کاکا و خدای دې وبخي موږ سره په خیبر ټي وي کې به یې کار کولو ډېر ښه سړی و اوس وفات شو اکسیډنټ یې وکړلو تاسو د کوم ځای نه راغلي او څه تکلیف دی درته زه د باجوړ د سلارزو نه راغلی یم د باټوار نه. او بچوړ خو ډېر لرې دی موږ سره هم یو ګلیان بچوړی دی پېژنې موږ سره یو د بجوړ کس دی ریپورټر دی ښه تاسو یې پېژنئ ښه بس تاسو سره به هم بیا خبرې وکړو ښه هغه د ښه تاسو څه تکلیف دی زما په دې زنګنانو درد دی او په دې معده کې مې فرق و بیا ډاکټر له چې لاړم او ډاکټر راته وویل چې دغه وکړه دا ستا یو د په تریخي کې کاڼی دی او بل د غوښه ده څه شو امتیازو تکلیف مې هم و هغه بیا څلور پنځه کاله مې صبر وکړ خو نه کېده بیا مې د باجوړ په ښار کې دغه وکړه دا پریشن وکړ سرکاري هسپتال کې او سرکاري سایکاټ باندې لاله وکړ نو اوس مې هغه تکلیف خو هم شته دی او بیا په دې ریډیو باندې مې دغه واورېده دا پیغام نو بیا رالم اوس هم راسه ډاکټر چټونه شته دی که نه نو مال زر دلته هم ورشه که خدای پاک مې شفا وکړي نو بس په دغه باندې راغلی یم مخکې یو ځل مخکې راغلی یم دا 15-16 ورځې مخکې دوايي دې وخوړله دوايي مې وخوړه څه فرق ته وشو د دې زنګانانو خو مې اوس لږ فرق شوی دی او په دې تشي کې مې دړو دلته هغه هم لږ کنټرول شوی دی
نو اوس بیا راغلی ما نو ګورو به چې خدای پاک به بس دا بیماری داسې ده دا چې یو ځل په روغېدو شي نو بیا په منډو شي راځي اچانک خو چې کله په روغېدو شي نو بیا په منډو شي بیا سړی ټیک کېږي نو چې فرق ترې شوی وي انشاءالله چې ښه به شي زه د هغه نه مخکې اوس ښه یم او دا خپو درد مې لږ ښه شوی دی الله تعالی دې وکړي چې نور هم ښه شي امین کې بس دلته موږ سره یو بل ملګری هم ولاړ دی السلام علیکم کاري صاحب څنګه یې ښه جوړې د کم ځای یې د خیره سره زه خو با جوړ یم د کلیوال یم نام یې ترورزی دی مخکې مې راوستی اوس د دوباره بیا راغلی یم د سره راغلی یم د سره راغلی بل څه تکلیف نشته دی الحمدلله مخکې ما هومیوپیتیک علاج کړی دی ګردو مطابقه الحمدلله من خپله زه د هومیوپیتیک علاج نه ډېر ښه مطمئن یم زما ورور دی هغه هم ګردو تکلیف هغه هم ما هومیوپیتیک ډاکټر له لېږلی دی ماشاءالله د ګردو د جوړونو مطابق د هومیوپیتیک علاج الحمدلله ډېر حده پورې ښه کامیاب علاج دی نو دا اوس دسه راغلی یم علاج خو بالکل ښه کامیاب دی او ښه دی بلکې اکثره پکې دا د جرمني ایجاج دی او دوایان هم پکې د جرمني وي دا خبره بالکل صحیح ده خو خبره دا ده چې د بیماری تشخیص وشي سړی ښه هسپتال ته لاړ شي ښه معالج ته ورشي ښه ډاکټر ته ورشي نو بیا چې کله د بیماری تشخیص وشي هغې نه پس بیا علاج دومره مشکله خبره نه وي نو موږ چې چېرته هم د دوی د دې هسپتال سید عادل هومیوپیتیک کلینک چې څومره هم د دوی د سټاف لیدلی دی یا د دوی سره چې کوم سهولیات دي چې هغه مې لیدلي دي نو هغه یقینا د دې سټنډرډ دي چې د بیماری معلومات وکړي د بیماری تشخیص وکړي هغې نه پس بیا د دوی چې کومه دوایي ورکولو طریقه کار دی بیا هغه د چک کولو چې کوم طریقه کار دی هغه بل ډاکټر دی بیا ګوري چې آیا ما چې کومه دوایي ورته لیکلې ده دا دوایي رښتیا دته میلاو شوې ده که نه هسې نه غلطه بلته ورکړي نو د دوی دا نظام چې کوم دی دا خبره په ګوته کوي چې دوی د خپل کار سره ډېر کمیټډ دي ډېر مخلص دي دا وجه ده چې مونږ کله هم راغلي یو نو په دې هسپتال کې ماشاءالله رش سوا کېږي خلک ځي راځي تېر شوي ځل لالو مونږ مازدیګر داسې 3 بجې ټیم رالو نو کسان کم وو نو مونږ په هغه دغه باندې رالو مونږ ویل کېدای شي کسان کم نن چې رالو چې مونږ کتل د ترورزي راته ویل چې ماشاءالله کسان خو هسپتال خو نن ډک دی دا خو مونږ غلطي وکړه نو بس الحمدلله بیا مې بېګا د نه تپوس هم وکړم چې څنګه ستا تکلیف څنګه دی الحمدلله ډېر حده پورې ښه شوی یم ما سره خبرې نو دغه مطابق بیا رالو الحمدلله انشاءالله کېدای شي لکه دوایي نور هم ورکړي الله به د بیماري مزید ښه کړي انشاءالله تعالی او تاسو څه کاروبار کوئ خپله حافظ قرآن یم درس کوم او جی بس ښه خبره ده چې حافظ قرآن هم بیا خو ظاهره خبره ده چې کاکا ته د دوایي ورکړې وي نه په بسم الله باندې ورکړې وي بیا دوی چې کوم دي سید عادل دوی چې کوم دي دلته چې کوم لنګر دوی ورکوي په هغې کې د زمزم اوبه اچوي او بیا چې څومره دوی په قرآني آیات تېروي نو د هغې به خامخا څه برکت خورو خامخا ملګري دلته موږ تپوس وکړو نو دوی هم وایي چې مونږ د خلکو ډېر خیال ساتو او د بل یو ملګری او دی کې ما سره ملاو شو هغه وایي چې د هر سټاف ډاکټر او دلته نور چې کوم خلک دي د مریضانو سره ډېر ښه ګزاره کوي او ښه اخلاقو سره چلوي نو دا ډېره ښه خبره ده ښه خبره ده بالکل د بیمار چې کوم وي که نه د هغې نیم علاج د ډاکټر په رویه کې وي که ډاکټر ورسره ښه رویه وکړي ښه روغبړ وکړي ښه جوړ تکړه وکړي او بیا ډېره په همدردي سره ترېنه پوښتنه وکړي نو د بیمار نیمه بیماري خو دې سره ټیک شي بالکل چې موږ 15 ورځې مخکې رالو او ډاکټر صاحب سره ملا شو دو خپل دغه وړاندې کوم ماشاءالله ډاکټر صاحب د سره ښه دغه وکړو الله به یې ښه کړي انشاءالله الله نن امیده کېږم نو الحمدلله نن ډېر حده پورې ښه دی الحمدلله او دا راته وایي چې ګلیان بجوړی څنګه پیژنې ته چې زه یې پیژنم زه خو خیبر ټي وي ګورم کله ناکله او هغه سره پېښور کې ملاو شوی وم چې دا پروګرامونو کې نمرای نه خاص ما پېښور کې لیدلی دی زه پېښور کې مې ډیوټي وم هلته به پېښور کې تا کال یو ځای بل ځای به ملاوېده را سره خو زمونږ برین دی ګوره ګلیان بجوړی خو زمونږ برین بجوړي ته خپل سلام هم پیش کوو وعلیکم سلام ډېره مهرباني ستاسو ټولو تاسو هم مننه خوشحاله اوسئ دلته موږ سره نور هم کسان شته هغوی سره به هم خبره تېره وکړو السلام علیکم وعلیکم سلام ته څنګه یې ښه خیر دی جی کوم ځای نه راغلی زه خو جی د دې ځای یم هم د دې ځای نو دا خو بیا نږدې او کور سره درته نږدې دومره غټ هسپتال دی بیا خو ښه ده دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو دلته داسې ښایسته ډاکټران راغلي دي موږ له علاجونه کوي که نه او دې ته باندې موږ ته ډېر سهولت دی تاسو څه کاروبار کوئ زه ډرایور یم جی ډرایور یې نو مخکې دلته سعودي نه وړاندې د دې هسپتال نه تاسو ته به پته وي موږ خو اوس دې کې مخکې جي هوټل و هوټل و دی او جی او اوس ګوره پکې دومره غټ د علاج یو سهولت یو هسپتال جوړ شوی دی د ټولو علاقې دپاره ځکه ښه خبره ده چې دلته نه صرف ستاسو په شان ځایي خلک بلکې د لرې لرې نه خلک راځي لرې نه جي خلک راځي باجوړ او پېښور او
ثوابي او د علاقې ټولې دلته راځي که نه صحیح او جی او تاسو څه تکلیف دی زما په دې معده باندې درد دی جی او دا د سویم ځل دی چې راځي پهله ځل مې د جی مخکې نیم راغلی ورله نو راته نو چې اوس تکلیف راغی نو دل رالم او جی نو چا درته وویل چې داسې دلته هسپتال شته جی زمونږ د کلي ګاونډه خلک ټول راځي دلته او ډېر خلک په الحمدلله ښه شوي دي او نو هغوی ماته یې مسکور کې سار ویل چې دلته ورشه او مهرباني مننه حاجی صاحب السلام علیکم ته ښه سلام بخیر جی نوم دې څه دی سید محمد جی سید محمد د کوم ځای نه راغلی پر هډيري دلته نږدې دی لاندې تقریبا یو نیم میل کې د پنرخاتو نو څه تکلیف دی درته سید محمد ماما او د دې کونډو تکلیف راته او د معدې ګیسو دغه بس نو خلک به دلته خوراک څښاک څیزونو سره احتیاط نه کوي چې دلته معدې تکلیف ډېر دی که څه وجه ده نو دغه د پرهیز وجه ده ټوله جي چې پرهیز نشته اورې او دې کې وریجې او د غوښې ځینې مخې نه دي که نه او خو موږ په هغې ځان وژنو نو ته اوس هم هغه خورې زه خو کله وخورم خو د خادۍ او دغه ما نه خورم هغې کې دونه مسالې دغه ډېرې که نه نو هغه نه خو چې کور کې پخېږي ساده نو هغه کله لږ وخورم هغه بیا ښې ډېرې وخورې بیا خو به معده خامخا خرابېږي او جي نو څنګه یې ښه شوی سفر دې شوی دې مې جي پرخ کړی ډېره او خو کونډۍ مې جي بس ښې نه شولې نه بیخي د مانځه نه بس او دا سویم ځل دی چې دلته راځي زما تقریبا دیو خو مخکې جي هغه جان خان کلي کې و او دا 3-4 میاشتې وشو چې ماته علاج وکړه جي اوس څه په فرق باندې پوه شو معده بس معمولي ګنجش پاتې دی نور ټیک څه خو بغیر صرف کونډۍ بالکل دا به دې هم ټیک شي خو ګوره دا معمولي گنجایش چې پاتې دی دا به لږ څه پارهیز هم کوي کاکا داسې نه ده که نه چې صرف دوایي صحیح دی جي بالکل او دغه د معدې دا ګیس دی جي بس چې دا مې بس هغه خو به د ډاکټرانو درته ښودلي وي چې دا سیز په تا ښه لګي دا بد لګي دا خوره دا مه خوره نو هغې دپاره ضروري ده چې د ډاکټرانو په خبره باندې مونږ عمل وکړو نو بیا به علاج زمونږ دپاره ښه وي صحیح دی جي بالکل دغه د دوایي ته حاجت نشته جي خو چې پرهیز وي بس او چې دا غوښې وي او دا چاولې وي او زه هم که مریم خو ډاکټر له مزه ټول ګپ پیسې پیمان پرهیز به کوې پرهیز بس اوس مې توبه ایستلې ده جي بس پرهیز لا اورې ولې سپینې خبرې جي په کار دي ښکاره هسې ما سوچ وکړو که نه دلته په دې تغبایي کې ډېر ښه کباب میلاویږي ډېر ښه مشهور دي مونږ هم کله کله وخورو که نه نو دا چې تا دا ډاکټر وګوري او زه دا پروګرام ریکارډ کړم نو خوښېږي دی نه چې یو ځای لاړ شو ویې خورو لږ نو بس ستاسو دپاره به ځمه نو جي ستاسو نو مېلمستیا او د دغه په وجه بالکل ډېره مهرباني مننه خوشحال نو مېلماني ډېره مهرباني نور دا خبرې ستاسو ټولې زه په ریډیو م اورم په دغه ټیم دغه کومه او دا دل دا خو هر ماښام اورم دا یوه ګنټه او 2 بجو نه د عادل څه پرهیزونه مریضونه هم درته وښایي که نه یاره پرهیز خو زیات نه ښایي پرهیز یې زیات نه دی ښودی څه وایي چې بس هسپتال ته راشي چې دروغ وایي نه دي په کار که نه جي نو پرهیز یې اوسه پورې نه دی ښودلی بیا چې ته هر بازیګر اورې نو دې وایي څه نو بس دغه علاقې او دوايانې په ذمهوارۍ او داسې مخکې به تاسو د دغه تا کوم چلن یاد کړي خیبر چینل او هغوی ول راغلي او د هغوی په مخ کې ټولې دوايانې هر څه چک کړی او هغه بالکل موږ چک کړي دغه د یو تقریم زه نه پرېږدم جي اورم دا راته ووایه چې ټي وي کې نور هم څوک ګورې یا ریډیو کې بل څوک هم اورې دغه جي ټي وي کې خو چې دغه بس چې اوس دا 4-5 کاله وشو جي نو عمره مې کې د هغې نه اوس ټي وي ته ډېر نه کښېنم صرف ریډیو اورم دا مسالې پکې اورم او دا ستاسو دغه پکې اورم خیبر کې چې کوم خبره اترې دغه مردان والا شو که نه او دغه د دل دا شو چلو د عمرې نه مخکې چاته به وایو نه عمرې نه مخکې به د څه ګانې منې غږولې که نه ریډیو به مې ډېر غږوه ټي وي ته به هم ناست ولې دروغ په سپینه ګیره دروغ وایي نه ډېره مهرباني تھینک یو مهرباني مننه خوشحاله خوښه ده خو دروغو څه مې نه لګېږي څوک ته خوښه ده وایم هغه ګانا چې کوم مې اورېدلي نو هغه بس مې خوښ ته خو دروغو څه مې نه لګېږي هغې غصب دا ښه ګناهګار شي دواړه طرف ته ګناهګار شي جي
ډېره مهرباني مننه خوشحاله سي مهرباني السلام علیکم السلام علیکم ته څنګه یې ښه یې جوړ یې ټیک ټاک یې جی کوي که نه نو بس ستاسو د ورورۍ د مېلمستیا په ور درسه بیا کډي ته ځم نه ډېره مهرباني ډېره مهرباني دا بس موږ ته ورسېده خدای غریبي ما خو دغه بوج به زه ستاسو په سر واخلم ډېره مهرباني بس خدای دا ډېر څه درکړي ادا موږ ته ورسېده رشید افاق زما نوم دی رشید افاق ښه به زه ټیک وایي خاص ته څنګه یې ښه یې خیر ده شکر نوم دې څه دی فاروق شاه جی فاروق شاه نو فاروق شاه خو یو موږ سره پروډیوسر هم دی لکه دلته ټول داسې پیژنګلو خلک راوځي او نو د کوم ځای یې د عبدالآباد ماندرو هم دلته نږدې ده تقریبا یو 4 کیلومتره مخ څه تکلیف دی درته کور والا مې روسه ګردو کې کاڼي دا د سویم ځل دی پړومبي ځل ولا راغی نو څنګه خبر شو چې را ګردو کې کاڼي وي دلته به علاج دپاره دا کلي کې راته چا ووایي په دې ټي وي په دې ریډیو باندې وایي دغه ورکوي او دلې به د په ډاکټرانو وګوري خو ګزاره یې ونه شوه بس موږ به دعا کوو چې الله تعالی شفا ورکړي بس ګرځو بس په دیاړۍ پسې کوم په دیاړۍ کې څه نن سبا په دیاړۍ کې څه دي هغه د کور د غم بینه چې بیماری د ته راشي کور کې به بیا به ښه په لړدانې ټیک ده بالکل مونږ به انشاءالله هغه ته هم ووایو سید عادل ته به هم ووایو چې یاره فاروق شاه به یې سره هیلپ وکړي او الله تعالی دې ستاسو کورودانې ته صحت ورکړي مونږ به دعاګانې کوو ورته ټیک ده مهرباني مننه خوشحال اوسئ السلام علیکم ته څنګه یې ځوانه ښه یې جوړې زه ته به کښېنو ماړه لږ ګپ ولګو که څنګه یې ته او خیر څه نوم دې څه دی علم جان عالم جان د کوم ځای نه راغلی جهانگیر نه جهانګیرې نه که جهانګیر نه جهانگیر نه دلته جهانګیر کلی دی جهانگیر بره دی بیرکوټ کې سره نو څه تکلیف دی درته زما بس بچو مچو علاج د پر بچو مسله ده بچي دې راوستي دي بچی مې نشته واړه مې راوستي نه زه په دې خبره بچي دې نشته دا مسله دی دا او د وړو مور دې راوستي ده او د خپې دې څه پیدایش نه نو تاسو بیا کاروبار هم کوئ که نه کاروبار څه شی نه کوئ دکان مکان نه کوو کاروبار نو بس دا سویم ځل دی چې راغلی پهله ځل لاړم نو څنګه خبر شوی چې هلته لاړ شه خدای به بچي درکړي بیا مې ریډیو کته ریډیو دی اورېدا که کته دی اورېدا دی که کته دی اورېدله مې ټي وي کتل کېږي او ریډیو اورېدل کېږي ښه ریډیو دی اورېدل که نه هر قسم بغیر مرګ نه هر قسم علاج شته ما د دې لپاره دا دم نو بس الله تعالی دې وکړي چې ستاسو څومره امیدونه وي څومره ارمانونه وي هغه پوره کړي او خدای تعالی تاسو ته هغه علاج در نصیب کړي کوم چې تاسو غواړئ موږ به دعاګانې درته کوو مشر ولاړ دی السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړ یې ټیک ټاک یې نوم دې څه دی او د کوم ځای نه راغلی جانزیب کالام نو عالمزیب جانزیب کلام نه راغلی هلته سواد والا کلام خو ډېر هلته خو به اوس ډېره یخني وي یخني شته څه تکلیف دی درته جانزیب املا باندې مې درد دی او معده مې ټیک نه ده نو دا سویم ځل دی چې را روان یې والله پیره رالم نو اوس رالم په دې ساعت ورسېږم شپه مې منګوره کې وه شپه دې منګوره کې وه کلام روډ اوس جوړ شوی دی که هماغه چې سیلاب وړی دی نه صحیح شوی دی نو پېښور نه چې کلام ته سړی ځي څومره وخت پالي 2 غنټې لګي 2 غنټې دا خو بیا نه دی صحیح شوی مړه نو دا خو رشونه ډېر دي که نه اوس کسټم چور ګاډي دي که نه مخکې به لګي اخیستې خو اوس خو کسټم چور بند کړي نه دي بند کړي نو دا د اول ځل دی چې راغلی اول اوس مې چیټ واغست چا درته ویلي وو چې داسې لاړ شه هلته هسپتال دی دا خلک ځي راځي او په ریډیو کې مې ډېر اورېدلي وو که نه لکه په ریډیو کې ډېر صفت کېږي په ریډیو کې دې اورېدلي وو ډېره مهرباني الله تعالی دې وکړي چې تا ته شفا میلاو شي الله تعالی له موږ شفا درته غواړو خصیت په درته غواړو موږ سره دلته نور هم کسان سته هغوی سره به خبرې اترې وکړو السلام علیکم څنګه حاجي صاحب تاسو ښه یې جوړې خیر خیریت دی او د کوم ځای نه راغلی او نوم دې څه دی نوتیا نه راغلی وو نوتیا نه ما ګاونډي که نه ما نن سید عادل ته وی ما سره ډېر خلک میلاو شي او ما ته وایي چې یاره ته لاړ ولته دې پروګرام کړی و دا د خیبر دپاره په سید عادل هسپتال کې ما د پېښور نه هم ډېر خلک راځي نو تاسو پېښور نه راغلی یې نوتیا نه او زه ورته ګاونډیان یو که نه تا پېژنم څه کاروبار کوې ما ته چېرته نه لیدل بابا کوڅه کې تندور دی که نه
ها باندې بابا سره چې کوم تنور با کوسا یو دنده یو ها کې تنور دی هغه بس ټیم چې موږ ورو نه خلاص یم استاد هغه کتل ما بس دا مې یو غاتو پټ راځم خو څنګه په دې بیا وکړو هغه دی ورجم راغلی وی ما په موږ ټیم پوره شو کنه بس را ځم را ورسولو دا دې سیم زل دی دا دویم شو کنه نو څه فرق ته شوی و ډیر فرق شوی دی فرق شوی نو بیا اوس دعا کوي کنه دعا خو وکاو تعالی به کو وغیره وکاو او کنه مالم دعا کوا کنه نه ټول ټیم له دعا کو خو بونیس الای کری مر شو کنه او لایک زاده لایک بالکل دا غری مر شو ولا دې دعا وای جوړولو هغه ناسو همشه ناسو هغه بیانونه غستل نام کوندې دی ښا خدام او دا ته سره خبرې کوم او ښا بس دا بس او ته بس چرته شاعري دې کړې ده کول لایک زاده لایک خود ټولو پښتنو فخر و ما ټي وي واغستا دا دغه بختیار خټک پر مېونه مې کتل هغه سره زه خوشو ما ډېر خټک پروګرامونو سره دا جوړو ما دردونه را باندې هغه زوی ټي وي کې خودو هغه منی کې کوم نه په دا پروګرامونه ګورم په تاسو ګورم کې او ته خو دا کله مخه راځي کله سره ساګي کله سره سبزي وي دا وته مونږ او ته خو را ګوري بس اوس نن نه پس چې زرا زما به تا ګورم او تا ته به خامخا سلام کوم او کله کله به درنه کوام سکما ټیک ته بس الله تعالی دې وکړي چې ستا بیماری ته شفا میلاو شي او دا ضروري ده چې سړی ښه علاج وکړي د بیماری تشخیص وشي هغې نه پس سړی صحتیاب شي او بیا به ټي وي هم ګورې بختیار خټک به هم ګورې او موږ به هم پکې ګورې استاد ماجیګر کوي هغه شوف دا بیا ښایي ماجیګر اوس خو نه ښایي ماجیګر بیا چې زه راشم د کار نه کنه او د زه ورته ګورم پکې مهرباني او ستا نوم څه دی ګلا خان ګلا خان ګلا خان موږ په پیدایش ستارشاه باچا دي خیال محمد زموږ سره ګاونډي دي شکر یاد زموږ خپل کور شته دي هغې سره نه ځایږو کشر دی بس موږ چې وروسته شوي یو نه په کاری پراته یو نفتې کې نو ځواني کې خو به د خیال محمد ډېر اورېدلی وي او ځواني ګاونډیتوب و ګاونډیتوب و خیال محمد ستاسو ملګری یم او بله چې مور یې مړه وه بختیار خټک راغلی ټول دغې ناست وو په مخ هم ډېر حق و دغې که نه ډېر حق یې دی را باندې موږ د ور چې مور مړه وه هم غریبانان ناست وو واده صاحب هم مړ و هم غریبستان ته هم ناست وو دا خو ډېر د رور د خدای دې وبخي سید ملوک دا زموږ پاس هغې خپل کور دی جوړ او د هغې زامن پکې اوسېږي ډېره مهرباني ګلا خان ښه السلام علیکم ته هم دا نوتیه نه راغلی ته هم زما ګاونډي او ستا نوم څه دی زما نوم شریف خان شریف خان ګوره ما د خلکو ته وې ما ستاسو ډېر ښایسته نومونه ایښي دي دلته یو ښایسته رحمان نومېدو څومره ښکلی نوم دی ګوره موږ پېښور کې هم شریفان شته ښایسته نومونه هم شته ګوره دا زما ګاونډي دی شریف خان شریف خان څه کاروبار کوئ جی مخکې به مې کاروبار کولو ټرکونو دا ډینټینګ کار مې کولو اوس یو کال یو نیم کال وشو ما کار پرېښی دی خو نو هغې څه زما د وجود کې لکه مطلب د جوړونو ته د املا ته او د دغه ته ډېر زیات تکلیف نو زه یو ځل راغلی وو مونږ په هغه تقریبا هغه بل آفتاب کې راغلی نه خالي ورځ باندې بیا ما ډاکټر صاحب ته رنګ وکړم یاره ما معمولي غوندې فرق پرېوته خو داسې خاص هغه نه اندازه خو لیکن ما سره تاسو داسې تعاون وکړئ چې هغه مطلب موږ خو کمزوري موږ خو کاروبار والا نه یو چې موږ سره لږ رعایت وکړئ او موږ له دوایي صحیح راکړئ موږ چې کم دی کم سے کم چې موږ ښه شو نو مطلب نور خلک به هم راشي وایي به چې ته چېرته تللی وي نو مطلب چې موږ ورته دا ځای وښیو چې یاره ورشي هغلته تللي وو موږ ښه شي وو او انشاءالله الله پاک به پکې شفا واچي او کم سے کم دومره موږ ګزاره لږه شوې ده دا نه او ګزاره شوې ده نو دوباره راغلی ده دوی لپاره بس چې ګزاره دې شوې وي که نه ما بل ملګري ته مو چې دلته داسې دي چې کله د ګزاره وشي بیماري یو ځل په روغېدو شي نو بیا سړی صحت طرف ته را روان شي خو دې دپاره ضروري ده چې موږ تاسو به پرهیز خامخا کوو دوایي به هم خورو په وخت باندې چې څنګه ډاکټر راته ویلي وي او پرهیز به هم دغه شان کوو هغې نه پس به دوایي داسې اثر کوي لکه څنګه چې موږ غواړو بالکل صحیح بالکل دا دته زه دا وایم چې وریجې مه خوره غټه غوښه مه خوره هغې له بس واده له تلې نه درته دي مشتاقاباد سره ځان ته دلته دی بیا هم غاړه بندېده چې وریجې خوړلې نه وي وریجې پکې وخوړل کېدګي زه خو انکار وکړو صرف کواټر کې روټۍ وړې بس ترکاري مه خوړه وریجې مه خوړې نو وریجې به دې داسې یو پلیټ خوړلې وي
نه نه دا چې مجموعي نه ور تېروتی دی ګوره کنه شریف ګوره دروغ نه وایي کنه دا پروګرام ټول زموږ پورته روان دی ښه بس کور کې مې درته مسله جوړه کړه ګوره زمونږ یو د پلار تره و خدای دې وبخي د هغه شوګر و نو هغه باندې به کور کې ډېر زیاتې پابندیانې وې چیک اینډ بیلنس په یې ساتلو حاجي رؤف نومېدلو خدای دې وبخي نو هغه چې کله راغلو راوبوتو بار نو زما یو ورور دی ګوهر هغه به یې ځان سره کړو هغه ته داسې چکر ویو نو هلته به آیسکریم واخیستل آیسکریم کیک او پیسټري به یې راواخیسته زر زر به یې وخوړله که نه با به یې خوله صفا کړه او بیا به هغه ته وایي چاته وایه ما نو دی کې داسې عمر کې پکار ده چې سړی پرهیز کوي گزاره کوي نو بیا به ډاکټر علاج هم ښه وي دوایي به هم ښه وي او د نورو تکلیفونو سره به هم نه مخامخ کېږي زه خو داسې ترخو چا سره روټۍ خورم ترخې چې نه دي ترخو چا سره په ایمان چې روټۍ خورم زه دومره پرهیز کوم زما یو ورور چې سره پرهیز کوي نه غریب پورته پروت دی رحمان بابا کې اوسېږي او نو هغه د خپل کور کې اوسېږي د بچي دي کور یې که نه خلک ډېرېږي مونږ چې ستار شاه باچا کې ګاټونه جوړول زمونږ څلور ګاټه جوړ کړي وو او اوس ما د خدای دار یو کور 13 ګاټونه دي دا د شریف استاد سره څومره وخت نه پیژنې دا خو وسلام چې دا خو ننبې سره ناست دي صاحب سلام د مشتکبات د جومات سره خوا کې کوڅه کې کور دی او نږدې دی موږ سره به جان پہچان شته که نه ما زه دوی ده ما ورته ویلي ما دا کتلی دي ما زه پټل دا وایي زه هم نه سره ځم ما صحیح ده او زه هم نه سره ځم زه خو هم ناجوړه ما صحیح چې سي یو بل بوډا و غریب د پیسو دا غریب و نن مو زه ما کله ته مزه چې موږ راخښتو به لاړ شي گزاره کوي د بوډاګانو سره کمزوري خلک موږ د پیسې ګټلو والا خو نه یو که نه نو موږ سره گزاره وکړي که نه مونږ ورته ووایو ټیک ده زمونږ د دې ملګري خو دوایي هم نه که چې راواخیستله ډاکټر صاحب السلام علیکم څنګه یې ښې جوړې ټیک ټاک او دوایي دې هم راواخیستله دوانې نه راوستې دلته دې راواخیستله نه ځان له دا نور ځان ښه کور مې نه کورول نه کوم ځای نه راغلی هغه سوات شه موضوع نه تا او دې ملګري سره دې دغه د کانډاک جهانګیر دی بیریکوټ سره دا دې سویم ځل دی چې راغلی دا زما دویم ځل دی اول ځل چې راغلی وی اوس فرق څه شوی دی فرق مې شوی دی په دې ملا به مې دړو په دې زنګون دړو په دې پوند باندې نو اوس لږ خپل ډېره ښه ده په سکوټر چې به کېناستم چې 10 منټه مزل به دا ملا به اوده شوه او ډېر ښه یم الحمدلله ما دې ګیس مې انتظار به مې سره نه شو کولی په کور کې به غوسه راتلو وړو ته به خارېدم ټول هر څه ښه دي ادي مستیک شوی هر څه ټیک دي برابر دا زمونږ چې کوم کتونکي دي د خیبر ټي وي هغې ته څه پیغام ورکوي دا پیغام ورکوم که څوک روغ صحت غواړي دلته راشي استعدادي هسپتال ته او پیسې مې څه ډېره اخلي که نه څه بله پیرې ما 200 200 واخېستې 15 دوانو او دوایي ډېره درکړه دوانې میاشتې خورله او کور والا راوسته هر څلور زره کوه نو دا خو پیسې دومره ډېرې نه دي پېښور کې خو ډېرې پیسې اخلي زما د ورور د سیدو کې ډاکټري چې جوړون دردونه هم د زخم وه په تېره پیرې کې 2000 واخېستې د 15 دوایي وسې 1500 ورکړه نو 3000 ته واخېستې د میاشتې دوایي وس ورکړه خو ډېر ښه دی وسو ډېر ښه دی ما دا 2 نوي راویستې 3 زاړه هم راغلي صحیح شو السلام علیکم تاسو د مریضانو خبرې واورېدلې دلته چې کوم داسې کسان دي چې هغه د لرې نه راغلي دي بلکې ځینې پکې زما ګاونډیان هم وو چې هغه د پېښور نوتیې نه راغلي وو ډېرو کمو خلکو ته به دا معلومه وي چې زه هم نوتیا کې اوسېږم عام راغلي وو زموږ دا پروګرام یې کتلی وو په خیبر باندې نو دا وجه ده چې راغلي وو دې نه ما سې وه پېښور کې ما سره ډېر خلک ملاویږي نو ما نه پوښتنه وکړي چېرې دا ډاکټر چې دی دا څنګه دی دا هسپتال څنګه دی دا د کلینیک څنګه دی د دوی رویه څنګه دی د دوی علاج څنګه دی د دوی طریقه کار څنګه دی ته به خرڅه څومره لګي ټریولینګ څومره دی اکثره خلکو ته دام پته نه لګي چې ولې چې د پېښور خپل دا معمول دی چې پېښور کې د هرې بیمارۍ علاج شته هر قسمه هسپتالونه شته هر قسمه ډاکټران شته خو بیا هم خلک دلته راځي نو دې هسپتال کې به هم څه وجه وي که نه او بیا چې مونږ داسې کسانو سره میلاو شو چې د هغوی ویناوي چې مونږ په دویم دریم ځل باندې راغلي او تکلیف تاسو خپله واورېدو چې دوی وایي چې زمونږ هغه تکلیف چې کم دی که نه اوس دا نشت برابر دی مونږ ټیک شوي او زمونږ مسله حل شوې ده نو ظاهره خبره ده چې خلک به راځي نو داسې کسان هم ما ولیدل چې هغوی زمونږ د پروګرام کتلی وو هغې نه پس چې کم دی که نه بیا دلته راغلي دي
او د دوی چې کوم هغه علاج طریقه کار دی په هغې باندې خپل چې کوم دلته ډاکټران دي کوم کنسرن کسان دي هغوی پرې پوهېږي وخت په وخت باندې دوی ته ټایم ورکوي څوک 15 ورځې چې پوغه میاشت پس راغواړي د مریضانو خبرې تاسو واورېدلې د دې هسپتال د علاج حوالې سره هم تاسو ته معلومات وخت په وخت هم زموږ د خیبر ټي وي د شیشې نه د دوی خپل چې کوم د ریډیو پروګرام دی د هغې ترلاسه تاسو ته د هغې د لارې تاسو ته ترلاسه کیږي خو خبره دلته دا ده چې کومه ما په شروعات کې کړې وه هغه خبره به اوس هم وکړم او کومه مې چې په اول پروګرام کې کړې وه هغه به اوس هم وکړم چې بیماري چې کومه ده هغه مشکله نه ده د هغې علاج د بیمارۍ تشخیص مشکل کار دی چې د بیمارۍ تشخیص وشي چې بیماري د څه ده بیا د هوښیارانو خبره چې په هر پاکټ باندې په هره بوتل باندې لیکلي وي چې دا دوایي د فلانۍ بیماري دپاره ده نو دې دپاره ضروري ده چې سړی داسې یو کنسرن هسپتال ته لاړ شي داسې یو کنسرن کس سره میلاو شي داسې یو ښه ادارې ته لاړ شي چې هلته د بیمارۍ تشخیص وشي هغې نه پس بیا علاج کیږي موږ به اخلو یوه وړه شندمه هغې نه پس په د هسپتال د مالک سره خبرې اجرې کوو د سید عادل سره چې تاسو دا سیستم څنګه روان کړی دی نور څه نوي پروګرامونه دي تاسو سره نور څه نوي انتظامات دي په مستقبل کې به څه کوئ رش مو سیوا کیږي او خلک سیوا کیږي او دې نه ما سیوا سہولیات چې کوم دي که نه هغه به تاسو نور څومره انکریز کوئ څومره به سیوا کوئ اخلو یوه وړه شندمه موږ سره به اوسئ ویلکم بیک یاد دی درته روغ صحت او په خیبر باندې خامخا به یې ګورئ او هر بود په ورځ به یې ګورئ څنګه مې چې تاسو ته ویلي وو چې د مریضانو سره به خبرې اترې وکړو ولې چې زموږ اصلي چې کم پروفایل دی کم مین کریکټرز دي هغه مریضان دي ولې چې مریضان د دې پروګرام برخه ځکه ده چې د دوی تکلیف د دوی درد کمول هغه زموږ مقصد دی او هم د دې هسپتال چې کوم چارواکي دي هغوی هم دا خدمت خلق چې کوم دی دا خپل شعار جوړ کړی دی او دې ته هم کار ویلی دی دې ته هم عبادت ویلی دی دې ته هم د انسانیت خدمت ویلی دی دا وخت زموږ سره د دې هسپتال کرته درته اونر چې کوم دی سید عادل موجود دی تاسو ته مې ویلي چې د مریضانو نه پس په د هغوی سره خبره اترې کوو دا راته ووایه سید عادل صاحب مونږ راځو دلته دا تقریبا زموږ شپږم اووم پروګرام دی خو دا خلک ماشاءالله سیوا کیږي رش سیوا کیږي تاسو ته نه لګي چې لږ د خپل پروګرام ته وسعت ورکوي لږ نورم پکې داسې هغه ترقي یافته شکل یې راوباسئ لږ یې لوی کوي لږ یې غټ کوي لږ ډاکټران راولئ ولې چې مونږ ګورو نو رش سیوا کیږي جی د ټولو نه اول خو زه ستاسو رشید افاق صاحب او ستاسو د پوره ټیم او د ای وی ټي خیبر او د خیبر نیوز د ټولو ډېره زیاته مننه د ټولو همکارو ستاسو هم مننه ستاسو دومره په خپل مصروف او قیمتي وخت یو څو لمحې د دې غریبانو دپاره د دې ولس دپاره تاسو دلته راشئ دوی سره کښېنئ یو څو خبرې ورسره وکړئ سوال ستاسو داسې دی چې که تاسو دا پروګرام لږ نورم وسیع کړي نورم عامو کلینیکونو کې رشید افاق صاحب ډاکټران چې کوم دی 9 بجې کېدي 10 بجې کېدي په هغه حساب باندې او یو ډاکټر ناست دي زموږ الحمدلله د سهار 9 بجو نه دا کاروایي شروع کېږي او نور ډاکټران 2 بجې 3 بجې چوټي کوي موږ 15 بجې چوټي کوو او د هغې باوجود الحمدلله رش وي نو رش خو موږ په ټلیفون باندې بعضې خلکو ته وایي یاره سبا نه بل ورځ راشي سبا نه بل ورځ راشي ورځې ورله لیټ ورکوو په دې وجه نه چې دوی دې نه راځي په دې وجه چې د دې رش نه خلک بچ شي خو په دې کې ډېر داسې مینهوال وي چې هغوی بې تپوسه راشي بې تپوسه دا چې هغوی کال ولیکي یا خبر نه وي یا زما مشران دي د سپین ږیرو سره دوی سره موبایل چېرته دی یا په یا به تکلیف وي ورته یا به د تکلیف وي ایمرجنسي وي هغوی په دغه وجه باندې بې تپوسه راشي نو بې تپوسه راشي او بل د ډاکټرانو خبره ده الحمدلله اوس هم تاسو وګورئ یوه زنانه او 3 نارینه ډاکټران ناست دي چیک اپ ته معاینې ته ناست دي د هغې باوجود هم دومره رش دی نو او دوایانو جوړولو ته الحمدلله لکه مخکې 2 ډاکټرانو اوس پکې 4 ډاکټران دي یو ورسره هیلپر دی 15 کسه لګیا دي دوایانې جوړوي او دا بعضې وخت زموږ د مینهوال په دوایانو باندې تنګ شي دوی وایي یاره وایي ټایم یې ډېر واغست ټایم یې ډېر واغست ټایم په دې وجه که چېرې ټایم پرې نه لي نو ستاسو کار نه کېږي خو ټایم به ځکه لي چې د چا دوایي په اسانه پیدا شي او د چا دوایي چې کوم در دا خو پوټنسای دي بدر ټینچر دي یو کتره در راجمع کوي نو په هغې وجه نه دوی دغه ټایم لږ چې کوم دی نو نور ضایع نه شي قیمتي شي بله خبره دا ده چې الحمدلله دا د دوی ښېګڼې کېږي نو ځکه دا راځي څوک په خیبر نیوز باندې راشي څوک په وی ټي خیبر کې پروګرام ویلی راشي څوک په ریډیو باندې واوري او د دې نه زیات تر داسې وي چې هغوی په کلي کې یو بل ته خبرې کوي لکه دلته یو ملګری ما سره اوس میلاو شو هغه ما دی چې ما 11 کسان نن سره راوستي دي
11 کسان یې دلته راوستي دي. نو دغه دا د خلکو مینه ده او الله تعالی ولا شفا ورکوي. نو ځکه دوی داسې په ګڼ تعداد کې دلته را روان دي. زه هر بیګا چې اوده کېږم نو دا سوچ کوم چې ما کم ښه کار وکړو کم مې بد کار وکړو. کم کارونه چې ما ټاکلي وو آیا هغه کارونه مې ترسره کړل او بیا چې کله سحر راپاسم بیا دا سوچ کوم چې نن به کم کارونه کوم نو بلها کارونه پراته وي بیا خدای پاک دا یو راشي دا پاک به په دې دومره کارونو باندې څنګه رسي. خو بیګا چې کله زه بیا وده شم وده کېدو نه مخکې زه تقریبا په هغه ټولو کارونو باندې خدای رسولی وم. یو نیم داسې کله کله نیم ګړی کار نه پاتې شي نور چې سهار ما کم ټاکلي وي بیګا هم هغه پوره شي. دا د الله تعالی ذات دی. دا دومره منډې ترړې دا دومره خدمت دا دومره نظام سمبلول اسه مشکل نه دي که زما په شان دی خدای تعالی غیبي مدد کوي. نو چې همت در سره بل وي او جذبې دې ډېکې وي او د میندو د خویندو د مشرانو دعاګانو در سره وي نو انشاءالله زما په خیال یو کار هم ناممکن نه دی. ټول کارونه ممکن دي. او اوس خو زه په ریډیو هم وته یم په خیبر هم وته یم چې دعا کوئ چې دا د اوس د خیبر پښتونخوا د هومیوپیتیک د ټولو لوی هسپتال دی او دعا کوئ او انشاءالله دا به په ښه اراده ده او واده به کړی دی سره چې دا به انشاءالله تعالی د ایشیا د ټولو لوی هسپتال د هومیوپیتیک جوړو. زمونږ اکثره ما نن هم ولیدل زمونږ دا پروګرام ډېر خلک ګوري. زمونږ پېښور دلته نه ډېر لرې دی او بیا پېښور کې پیټل هم دی. ستاسو دا خپله علاقه ده د دې خلک غریبانان خلک دي د دوی خدمت هم دومره فرض دی هم دومره ثواب لري لکه څومره چې د پېښور د خلکو خدمت ثواب لري. خو چونکې هغه کې پیټل دی دلته که 15 کسان ستاسو نه مستفید کېږي هلته به 115 کسان مستفید کېږي. زه دا نه غواړم چې دا هسپتال بند کړي دا دې هم برقرار وي. داسې هم څه پلانینګ نشته چې پېښور کې چونکې کې پیټل دی هلته هم څه پلانینګ وکړي. یو برانچ چې کوم دی زموږ په تیمرګره کې دی سنټر جیل ته مخامخ ته یو هلته دی یو دا دی او زړه مې غواړي چې په پېښور کې په لنډي کوتل کې په بونیر کې په صوابۍ کې چارسده کې هر ځای کې یو برانچ موږ کولاو کړو. خو داسې ده چې اوس خلکو د پېښور له ډډه ټاکېدلی دی. پېښور کې چې کومې دوکې کومې دړاکې کوم جیبونه دوی نه ووالی شو که نه د هغه دوی اوس پېښور پرېښی دی. تاسو په خپله باندې انټرویوګانې اخلئ او دا ټول دا دې ولاړ دي. یو کس دې دا ثابت کړي یقین وکړه د هسپتال ورته پرېږدم ځم دی. یو کس دا وایي چې ما ته سید عادل ویلي دي چې راشه او په ایویټي خیبر یا په خیبر نیوز باندې دا خبرې وکړه د دې دا ټول هسپتال ورته پرېږدم زه ته دغه شان ثوابه ته ځم. نه ولې چې دا مونږ یې کوو نو مونږ یې هسې بعضې وخت به د خلکو سوچ دا راځي چې دا به ورته سید عادل ویلي دا به سید عادل پویه کړي یا به د ترونی یا به د ماماګانې. زه ورته یم چې زما به څومره ماماګانې زما به څومره ترونی او دې کې به زه کم پویه کوم او که بیا هم د چاړه کې دا شی کې چېرې دا به سید عادل دوی له پیسې ورکړي هغه خلکو ته زه یم چې تاسو هم راشئ تاسو له پیسې درکړو. داسې مې وی چې دا سوال زما زړه کې و چې زه به یې کوم خو تاسو پرې رامخکې شوئ. کله هم چې سړی په خپل فیلډ کې هغه چې کم هم وي کامیابي پیدا کړي نو د هغې مخالفین ډېر وي مخالفین هم پیدا کېږي. زمونږ د صحافت نه راواخله په هر فیلډ کې دا زما پرسنل ایکسپیرینس دی دا د دنیا تاریخ دی او زه به دې ته زمونږ د پښتنو او د پښتونخوا په دې ځمکه کې به زه دې ته د تاریخ جبر ووایم چې دا زمونږ یو جبرن یو اصول دی چې مونږ جوړ کړی دی. ستا به هم مخالفین وي خو زما خیال دی چې د کامیاب خلکو نښې دا دي چې هغه د خپلو مخالفینو پروا نه کوي او خپل سفر جاری ساتي. نو کله کله مې حوصلې ماتېږي که نه چې داسې خبرې اوري که نه خپل سفر به وایي چې جاری ساتم. چارج راته بېلاویږي ایکسټرا نورم چارج شو او چې مخالفین څه داسې پوسټونه ورکړي په سوشل میډیا یا په دې باندې نو د هغې پروا زه ذکر وکړم چې زموږ د پیغمبرانو پسې خلکو خبرې کړي دي په اولیاء کرامو پسې خلکو خبرې کړي دي. سید عادل خو د هغوی د خپو خاورې هم نه دی. زما په دې مشرانو پسې خلک خبرې نه کوي په دې سپین ګیرو پسې په دې ځوانانو پسې په دې میندو پسې په دې خویندو پسې خبرې نه کېږي. نو که سید عادل پسې یو پوسټ شیر کړي نو څه ګناه خو نه دی کوي دی ځکه زموږ حوصلې دې سره نورې سیوا کېږي نورې حوصلې سیوا کېږي. کارم ده. تاسو د سید عادل خبرې واورېدلې دل که ډېره ښکلې خبره وکړه چې داسې حالات چې کله هم راشي چې زما مخالفین به ما پسې لږ سیوا کمپین شروع کړي نو دی وایي چې زما حوصلې هم نور سیوا شي. دا حقیقت دی. مونږ صافیان یو صافیانو پسې هم خلک ډېرې خبرې کوي ډېر پروګرامونه وي ډېرې کیسې وي څوک به یې نیګیټیو راخلي څوک به یې پازیټیو راخلي. نو کله کله به بیا مونږ داسې شو چې
خفه به شو چې یاره د کام خدمت کوو او بیا هم خلک چې کوم دی که نه نو بیا مور مې راته وی چې بچیا چې څومره د ډېر خلک پیژني که نه دومره به ډېرې خبرې درپسې کېږي نو مقصد چې ډېر خلک دې پیژني مقصد چې ته په ډېرو خلکو کې یو یې نو سید عادل ته به هم زه دا ووایم چې څومره ستا مخالفین ظاهره خبره ده زه خو سوشل میډیا ستاسو اړخ ته نه ځم چې کوم ستاسو سایټس دي خو په سوشل میډیا به کیدای شي ما پسې هم خبرې کوي کیدای شي ویټي پسې به هم کوي نو ویټي دومره غټه دومره عظیمه دومره لوړه دومره وسیع اداره ده چې د هغې یو انکر به راځي او سید عادل سره به په دې خبرې کې وي چې یاره تا موږ سره دا خبرې فکس کړي دي سوال نه پیدا کېږي موږ دلته راځو مقصد مو صرف او صرف ستاسو خدمت او ستاسو ته د علاج صحیح سهولیات په ګوته کول دي هغه تاسو وینئ د مریضانو نه چې کوم فیډبیک راځي زموږ د دې پروګرام خپل وخت چې و هغه خپل پای ته ورسېدو بل ځل به مې په نوي سوچ په نوي خیال نوي منزل ته د نوي موضوع سره بوزم خپل قربا رشید آفاق ته اجازت ورکوي په لوی او عظیم الله مسپاره